सूरत मोहम्मद आयत नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़दरबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअ حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم صدق الله العظیم۔ د سورت محمد په ابتدائی آیاتش الله رب العالمین د کافر مزمت بیان ک او د کافر طریقه الله تعالی بیان کړه چې د عادت څه شي ده چې د الله د لیارې نه خلق بندي خپل بنده الله لیارې ته نرسي، ځکه چې صدو د لازمی او متعدی وړي استعمالېږي. په خپل بنده د الله په دین باندې عمل نه کوي او نه خلقه د الله د دین نه باندې نو د دې وجه الله رب العالمین د دې عمل ضایع کړی دي. بل طرف ته الله رب العالمین د مؤمنین بیان وکړو چې چا ایمان وروړو او نیک عمل یو کړو، خصوصا په قران مجید باندې ایمان وروړو چې دا د الله د طرف نه په حق باندې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل ده. نو د دې مؤمنین په بارش الله تعالی فرمایي چې الله تعالی د دې ګناهونه معاف کړي او د دې د حالت اصلاح وکړي. په دې نن آیت مبارکه الله رب العالمین مسلمانانو ته د جنگ اصول بیانوي چې په جنگ شوی د کافر سره طریقه سرنګي یک شوی سره په دې میدان جنگ شه نرمي کوي که سختی وي کوي. نو په داسې حالت شي چې کله د کافر سره مقابله وشي په دې شوی نرمي نه کوي چې سمره سختی ور سره کول شي د کافر سره سختی کوي. وګوره یو خبره ده چې دا کافر وي مده مقابل چې مقابله د کافر سره د کافر سره بیا سختی کوي په میدان جنگ شه او دوزوی ته مجبوروي. په دایتش الله تعالی دا خبره بیانای چې کافر دوزوی ته مجبور شي چې د مسلمان خلاف دی بیا وسلان نه چیږي دمر رسو مسلمان خپل زونینه غلیباوي او کفر وي او د کافر چې کیمه طریقې دی دا مغلوباوي چې کافر دوزوی ته روشي او د زوی ته مجبور شي چې دی بیا د مسلمان خلاف وسلان نه چیږي. او د الله رب العالمین په خپل بنده د خلک نه انتقام خوستای شو بدل، خو لیکن الله رب العالمین طریقه دانو د انسانونو امتحان خلی چې د الله د دین د پر قربانی سیک پیش کړي. الله تعالی د دې طریقه بیانای د جهاد اصول. فاذا لقیتم چې کله تاسو آمنا سامنا وشي په میدان جنگ شه الذين خود چا سره د هغه خلک سره کفرو چې کافر دي کفري نظام دې پر لګیا دي کافر دي مشرک دي فضرب الرقاب الله رب العالمین فرمای چې په دې سټي باندې وایي سټي نه کټ کې سټي نه پرې کوي حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق تر دې چې کله تاسو دې ش قتل کې اسخنتموهم معنا دادو یعنی یوزي ش معنا یو مفسر کړی دو چې اکثرتم قتلهم چې تاسو دې زیات قتل کې. او امام ابن کثیر رحمه الله معنا کړی دو چې کله اذا واجهتم فاحصدوا حسدا بالسيوف چې کله مې د میدان جنگ چې د کافر سره مقابله روشي نو تاسو دې 10 لو کې 10 کټ کې لکه سرنګي چې غنم کټ کوي سرنګي تاسو لو کوي نو 10 پتیره باندې کټ کی حتی اذا اسخنتموهم تر دې چې تاسو دې شاخون ریزیو کې وینه وبایي فشد الوثاق به نه بعد مضبوط وتاړي. یعنی مقصد دا چې په میدان جنگ شه هو په مقابله شه ټول کافر نشل ختم د شوي سیک دسي چې هغه جمدی پوت شوی هغه پر الله تعالی فرمایي چې به شه مضبوط او سخت وتاړي چې کله د وتړل د تو په کنټرول شروع فاما من بعد و اما فداء. اس الله تعالی دوه طریقې شي چې
چې دغه جنگي قیدیون سره سوکا د قیدی جوړ شد نو فإما من بعد یا خطو سے په دې باندې احسانو کې د نه بعد د کنټرول نه بعد د تړلې نه بعد و اما فداء یا په دې باندې فدیاتو سے وخلی نو د دینه د پته ولګیدله چې جنگي قیدیون وي نو دغه قتل چې کیم دا انشت البته مجبوری یا د سه حالت شوی نو هغه قتل کول شي ځکه چې د سه واضح دلیل په دې باندې د معنی نشته چې قتل کول د نشي ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنگ بدر په قیدیون شي ټول کسون ازود کړي په فدیه باندې خودوا کسون د سي چاغه قتل کړي وي یو نظر ابن حارث او یو عقبه بن ابي معيط ځکه چې د دوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او اسلام ته ډیر نقصان ورکړو عقبه بن معيط هغه رزیل انسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ باندې ویلوړو نو ګنګي وې روخص له د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ملي باندې اچولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وډک لري ځداول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مری ته پړکای ورچو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ختمولو کوشش وکړو نو دغه دمر تکلیفینه ورکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دته د نافدیه نکړه قبیله ودایي قتل ک د رنګ نظر ابن حارث دغه د اسلام خلاف ډیر سازشینه کول نو داسې زنه صورتې شوي نو په هغه شی بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سکړي کني میرا وی جنگي قیدیون یاداو ک چې احسان پوکا شګړه پوکا چاغه د تو د راوینه د خپل اخلاق نه متاثر شي لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو مقابل دي صحابه کرام سمام بن وسال رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره شي مسلمان په لوز باندې روای مسلمان ته مطلوب د اسلام خلاف د امامي سردارو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ شي پیش ک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته وی چې د مسجد نبوي په موټه پرې وتاړي وی ته شپه تیر کړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صباح تی ورغی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پښتنه نه کوي چې سو ماما څه حال ده دته چې رسول الله درې خبرې دی مو کچره می قتل کوي نو د مو په قتل باندې د مسلمان ډیر نوم جوړ شي چې ډیر غټ سړی یې قتل کړه ده او کچره د مونږه په خلاصول په مقابله شي فدیه او خلی نو چې سمره پیسې تو غوښتلې د مو کوم خلک ته تاغه دیر کی ځکه چې زه یو سردار یم او کچره په مو باندې د احسان او شګړه وکړه نو زه احسان فراموش انسان نه یم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دای پوتیک بیا یو ورځ واش پاتې راکړ صباح بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورغی چې سومما سه حال دا وی چې رسول الله د ما غدري خبرې دي نو پوتیک دریم ورځ بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پښتنه نه وکړه چې څه حال ده چې رسول الله د ما غدري خبرې دي کچری د آزاد کړل احسان فراموش نه او کچری فدیه او خلی چې سمره پیسې وړي او قتل دکړل د مسلمانانو په مو باندې ډیر زیات نوم جوړ شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سمما هغه فلوس کو صحابه کرام ته حکم وکړ د مسجد نبوي سره یو بوغ د اختلوړو په هغه شی غسل وکړل ځونی په کروهي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ شکشنسته ورته چې رسول الله ایمونن نبات د کلمه د چې لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان ورته چې یا رسول الله مو دمر زیات نفرت په دنیا شه دی بل چا سره نو لکه سمره نفرت می چې دی تو سره دمر نفرت می په یو شهر شه په دنیا شه دی یو شهر نه نو لکه سمره دی تو د شهر د مدینه نه او دمر نفرت می د چا د ملګری سره نو لکه یا رسول الله د تو د ملګری د صحابه کرام سره مو چې کیم نفرت خو چې د توسه اخلاق مې ولیدل د توسه کردار مې ولیدل د توسه معاملات مې ولیدل دغه نه زه ډېر انتهایی متاثر شلو زه ایمان مې وروړ او ایمان اظهار مې په غټه منځ ځکه نکو چې موجوده وی چې د ډور دی وجه نه مسلمان شو چې کله آزاد شول دینه اسلام نه قبول ک او بیا دغه نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اجازه وکړه چې زه عمره ته لړم او مکه خلک ته اعلان وکړ چې زه مسلمان شوم او د یمامات سه بندي و د نه چې کی مدو مدینه مکه ته ونرسي ځکه چې مکه ته سمره غلاوه د وی امام نه خپل چې سپر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انوسی نه یعنی نان ابجیکشن سرټیفیکیټ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اجازه وکړي چې ورکانو ور درکاوي او کني به تاسو باندې غلا باندې مکه خلق رول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې رسول الله ته یمامه تاویه چې مشته د غلا رو کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سومامه تاویه سومامه ته ویل چې ته غلا ورکوا نو غلې بیا او تاسو دا ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین نو ځکه الله تعالی فرمایي فاما من بعد الیاخ بت
تو سه احسانو کې د دینه بعد پښې چې کله د نیوله د کنټرول کړه ده و اما فداء اولیا به تو سه فدیه په د باندې نو د جنگي قیدونو نه فدیه او خستله شي حتی تدع الحرب اوزارها او د دمر رسټو سي دغه خلک ته دغه يهودي او نصراوي ته دغه کافر سره مقابله کوي د سه مضبوطی تړي د سه پسټې باندې وایي وینه بیاي تر دې چې دی مجبور شي تدع الحرب چې کشر دی جنگ اوزار خپل اوزار خپل وسله یعنی مقصد د چې يهود او نصارا د ته مجبور شي چې خپل وسله کشر دی او بیا د مسلمانانو خلاف وسله نه چیږي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرام د خلفای راشدین په دور کې د خبره ثابت شوی و خپل ځونینه مسلمانانو یعنی په یو وا باندې چې کله الله تعالی د جهاد حکم په د موقع باندې چې د جهاد ابتدایي احکام دي دا ورکی په دی وا باندې په مدینه شه 1000 تعداد د سندا چې قابل جنگ کسونی په دې خو بیا الله رب العالمین مسلمانانو ته د عظمت لیار شي د عزت لیار شي چې عزت لیار دادو چې په دې باندې تو څه کني داسې تکلیفینه صحابه کرام ته رسیدلي دي چې په حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دور شه یو غزو شه په هزارها په سوي باندې صحابه کرام هغه شهیدون شوی دي او مسلمانانو خپل دغه د عظمت لیار دای نه تو پریشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله پته ولګید چې د روم بادشاه دا خبره خلی کړی دو چې میش په مدینه باندې حمله کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لشکر تیار ک او بیا د غناباد لوړ او د روم په سرحدات باندې ودرېد خلک ته چې پته ولګیدل چې صرف د میش د خلی و خبره وتلی دو او میش صرف دمکی ور کول مسلمان می ډراول مسلمان دغه دي چې په میش باندې رول لوس یې چیکرل او یو چې څه قسم شرایط د توسیدا میش ته منظر دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل وطن شي په دې باندې جزیه جرمونه د مقرره کړل چې دا مسلمانانو ته تصویر کوي دا د مسلمانانو د عزت لیار د عظمت لیار وا ذالک ولو یشاء الله ذالک دا غد ولو یشاء الله کچری خوشو الله رب العالمین لن تصر منهم کله کله سکوي کنه چې الله تعالی میږ ویل الله تعالی سره حکومت او طاقت شته خو الله تعالی د بدل زنه او الله تعالی فرمایي چې کچره الله تعالی رضا الله تعالی انتقام د دین او خستله ش بدل او خزر الله تعالی دا سن کوي ویلې ولکن ليبلو بعضکم ببعض لیکن الله رب العالمین اوزمي زنه د توسه په زنه سره الله تعالی دا ګوري دنیا ته شي چې د الله د دین د غلبې د پوره سیب کوشش کوي ګوره اصل مقصد اصل خبره دا د الله د دین غلباتو په مزکا باندې الله رب العالمین چې د سمره انبیاء کرام لجلی دا سجده پر د دین د غلبې د پر چې اسلام غلبي الاسلام يعلو ولا يعلى علي اسلام او چتیو په اسلام باندې بل تشای بل نظام نه وچت اسلام غلبي او د اسلام نه لوند چې سمره نظامی د مغلوبي نن چې اسلام مغلوب ده مسلمان ته تکلیف ده هر ځای شنن د مسلمان وینه بیري او چې کله اسلام غلبه وشي مسلمان غالب شي مسلمان قوت او طاقت وي مسلمان په هر ځای شي عزتمن وي ځکه الله تعالی فرمي ولکن ليبلو بعضکم ببعض لیکن الله رب العالمین ازمای بعضکم زنه د توسنه ببعض پزنا سره والذین قتلوا فی سبیل الله والذین واغه کسون قتلوا چې دی شهیدون شي فی سبیل الله د الله په لار د شهادت مرتبه د اوچته مرتبه الله رب العالمین قران مجید چې د انعام یافته خلک بیان کوي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء یعنی کامیاب خلک و انعام یافته خلک سیکتی په دنیا شه هغه انبیاء کرام نه بعد دومره درجه د صدیقین دریمه درجه د شهدا د شهید وینه چې کله دګر تدریمی د الله رب العالمین څنګه قبیله والله رب العالمین د شهید ګناینه معاف کړی او دا یو هغه شهید ده چې په قیامت پورې باندې الله رب العالمین د ټول جنتیون جنت ته داخل کی نو الله رب العالمین په جنت چې د ټول نعمتونه ور کی جنتیون ته تر دې چې الله رب العالمین خپل دیدار د خلق ته نصیب کی او د الله رب العالمین دیدار د جنت په د ټول نعمتونه وی لوی نعمت چې خلق الله تعالی په خپل سترګې وویني په جنت شي نو چې کله دا نصیب شي الله رب العالمین د جنتیون نه پښتنه وکي چې څه حاجت شته دي ته څه کمای شته په جنت شي نو خلک ټول وی چې یا الله په جنت شي ته شي کمای ده جنت ټول د نعمتونو ډک ټول د خوندې او د مزه نه ډک خو په دې شو بیا یو کس وی چې رب العالمین دې مو یو حاجت ته خلک وی هرون وی جنتیون وی هرون وی چې دا څه قسم سړی دی چې ته په جنت شه حاجت ته او کمای ده
او ته چې الله رب العالمین ته پته خوشي وي چې څه شي حاجت ده چې رب العالمین مو چې دنیا ته بیا واپس کړو بیا د تو د دین د پر او جګړې او بیا مو ته د شهادت هغه مقام ملاو شي ځکه چې د شهادت په مقابل دی چې مو ته کوم پروتوکول کوم عزت ملاو د فرشته هغه پروتوکول او هغه عزت مو ته په جنت شان نشته نو دا یو شهید وي چې دا وی تمنا کوي چې بیا دنیا ته واپس لوټ شه او هغه مقام مو ته حاصل شي الله تعالی فرمایي چې والذین قتلوا فی سبیل الله هغه کسون چې د الله په لار چې دي شهیدون شول فلن یضل اعمالهم هرگز والله رب العالمین دې عمل ضایع نه کړي سيهديهم ويصلح بالهم زرد چې دي ته الله رب العالمین هدایت وکي ويصلح بالهم د دې حالت الله تعالی درست کوي ويدخلهم الجنه او دی الله تعالی جنت ته داخل کی عرفها لهم هغه جنت چې دی د پر پلن متعارف شو دا پلن الله رب العالمین دی ته د جنت شله د جنت هغه تعارف یو تکړه دا د جنت هغه نعمتونه هغه خوندینه هغه مزه الله تعالی ورته شلی دي وزنه مفسرین فرمي ويدخلهم الجنه الله رب العالمین دی جنت ته داخل کی عرفها لهم چې د جنت وی دی د پر خوشبوئی شوای خوشبوئی ورته شکړی شوې ځکه چې شهید رسي نو هغه جنت د معطر وي الله د عمل کولو توفیق ورکړي من اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب العالمین دې موږ ګناهونه معاف کړي تقصیرات مې معاف کړي خپل رضا او د محبت زندگی مې نصیب کړي تقوا او د ایمان زندگی مې نصیب کړي تکبر ریاکاری او د شرک نه مو وساتي یا الله بدبختی بد اخلاقی بد کرداری نه مو وساتي یا رب العالمین دې وطن ته امن نصیب کړي یا رب العالمین سلامتی او ته نصیب کړي یا رب العالمین چې د سمره پریشانی د وطن دي سمره خلک پریشان ده یا رب العالمین د حالت په کښلی حالت باندې ته بدل کړي یا رب العالمین دې وطن ته امن محبت نصیب کړي وصلی الله